د سب ډیویژن بریکوټ د خړو غرونو په منځ کې دې کلي که یو طرف ته تکړه ځوانان پیدا کړي نو بل طرف ته دې علاقې ناموړي کلاړیان هم پیدا کړي دي. زموږ سره شاه خان موجود دی چې د دې کلاړي د ټیبل ټینس د ستا په دغه ګاډۍ کې په دې کې د کور ګزاره کېږي؟ ډېره مشکله غونډه کېده او ډېره زیات هغه پکې نه کېږي خو دومره ده چې خپل پایه پرې روانه ده چلېږي. مونږ د دغه کلاړي شاه خان سره خبرې کوو او دا راته ووایه چې نن یو خو موږ تاله مبارکباد درکوو چې دومره لوی د پاکستان په سطح تو د یورپ دپاره سلیکټ شوې نو د خپل کلب د حواله باندې به څه بسم الله الرحمن الرحیم. له خود تاسو ته مهرباني ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وایستو دونه موږ له راکړو او زموږ دا کلب چې کوم دی نو دا یو پرایویټ کلب دی. زموږ کوچ راښکړی د رحمت په خپلو پیسو راکړه د حکومت د طرفه به کیس هم نه ول نو موږ حکومت ته درخواست کوو چې موږ له فیسیلیټیز دلته راکړي او موږ دې سپورټ کړي. نن پتلو کې ستا د کور مشران که یو طرف ته خوشحالي کوي نو بل طرف ته په دې خبره دردمند دي چې غربت ته مالی وسایل نشته نو ستا په خپل زړه څه تېرېږي؟ نو هغه خو دې دنیا ته پته ده چې زموږ څه حالات دي او لکه د الله رحم دی زما به اوس نوکري هم وشي بیا به تنخوا هم اخلم بیا به انشاءالله لږ سیټ کېږو. ستا نیکه چې په خپل ژوندانه باندې بې پناه محنت کړی دی بیا ستا والد صاحب چې دی هغه یوه ګاډۍ لګوي په هغې کې پکوړې خرڅوي ستاسو د کور ګزاره هم ډېره ګرانه ده. نن د یورپ دپاره دنیا ځوانان په لکونو روپۍ ورکوي تا ته ویزه ولګېده تو سلیکټ شوې په دې د چا شکریا ده؟ نو زه خو د خپل ټول کور د ترګانو خپل پلار شکریا ادا کوم چې زما زوی دونه سپورټ کړم په دونه غریبۍ کې او د خپل کوچ اظهر احمد چې دا هغه زما سره دونه ډېر محنت وکړو او زموږ چې کوم ډي جي دی ډایرکټر جنرال سپورټس هغه راله 1 لک روپۍ سپانسر راکړو ټکټ دپاره. که موږ وګورو شاه خان اظهر خان چې دلته کوم د وړو مستقبل ټیک لارې ته بوځي د منشیاتو نه یې بچ کوي د هغوی قیمتي وخت په خپل کلب کې چې هغه د هغه کلب دپاره خپله ذاتي خرچه برداشت کوي د هغې نه څه انکم لا نشته نو د دغې کلب دپاره د خپل والدینو دپاره کله چې کامیاب شي نو څه قدم به اوچتوي؟ انشاءالله چې سم په دې کلب کې چې څونه هم زموږ په شان لکه نور غریبانان دي که نه هغو به سپورټ کوو انشاءالله. زموږ سره د دې کور سربراه بابا موجود دی. بابا دا راته ووایه چې ستا زوی یورپ ته روان دی او ډېر په غربت کې که موږ دې کوڅې ته وګورو ستاسو د کرایې د کور ته وګورو د دې کور د پردې ته وګورو ستاسو د محنت ته وګورو نو یو طرف ته چې دی نو خوشحالي هم ده خو بل طرف ته د غربت دا خبره هم ده نو دې ته تاسو په کم نظر تاسو ته ښیو راځئ زموږ سره. ټینس د دې سټار دا رپورټ مقصد دا و چې زموږ د ملک حکمرانان چې په هغې کې د وسایلو نه ډک دلته د سپورټس دپاره مختلف فنډونه خو د شاه خان دپاره ولې د دې کمی؟ شاه خان تو ناامیده شوی خو نه
نه زه هم نه امیده شوی ښه پر امید یم او د حکومت نه مې دا مرسته ده چې زما پوره سپورټ کوي انشاءالله. تاسو چې کله خپل ملک ته واپس راځئ نو هلته به هم د پاکستان نوم روښانه کوئ د یو سفیر کردار ادا کوئ. پکار دا نه و چې د یو سفیر کردار ادا کولو دپاره د ملک جنډه اوچتولو دپاره د دې ملک حکمرانانو ستا سره هیلپ کړی وي؟ نو دا خو مسله ده که نه چې سپورټ نشته نو دلته مونږ چې میچول نه ځو نو